په ډیره اسماعیل خان دار ارکم سکول او کالج چې د امډیکیټ د طلبه د پوره یوه به مقصده پوی غونډه منعقده شوه چې د دغه موضوع مصنوعي ذهانت او د صحت شعبې مستقبل په دغه غونډه چې جدید ټیکنالوژي او خاص کر مصنوعي ذهانت او د صحت شعبه چې د دغه کردار په حواله سره طلبه ته معلومات ورکول وي. دغه تقریبا مهمان خصوصي ډین ګومل میډیکل کالج پروفیسر ډاکټر نسیم صبا مسعود وا چې هغه طلبه ته په مستقبل شه د صحت د شعبې تعلیم او دغه په پریکټس شه د ارتفیشل انټيليجنس په افادیات باندې روشنايي او چاولا او ویل چې جدید میډیکل ریسرچ تشخیص او په علاج شه ارتفیشل انټيليجنس یو انقلابي تبدیلی راوستل یدو او د میش ځوانونه ته د دغه معلومات انتهایی ضروری دي. دغه سیشن شیخ زاید یونیورسيټي پروفیسر اسد خټک د زوم د لیارې طلبه ته مصنوعي ذهانت بنیادی قسمینه د هغه استعمال او د میډیکل فیلډ شه د دغه عملی استعمال باندې مفصل گفتگو وکړه او دا خبره وکړه چې د امډیکیټ چې کوم طلبه دي هغه ته میډیکل ساينس شه مهارت سره ټیکنالوژي سره مهارت ها انتهایی ضروری دی. په دغه پویا شه په دغه غونډه شه د دار ارکم د طلبه سره ګومل میډیکل کالج طلبه او ورسره سماجی کارکونونه ها په ګڼ تعداد سره شرکت وکړلی. دغه سیشن په اخر شه د سوال جواب سیشن وشه چې طلبه په شه ډیره د دلچسپي مظاهره وکړه او دا قسم پروګرامینګ وستایل.